أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار أو أرش دیوالو فكانوا لغلامين ددوو هلکانو یتیمین جم اغا یتیمانانو فی المدینة پدغ خار کی وکان تحته کنز لهما او د دې دلاندې د اغي د پاره خزانه وا وکان ابوهما صالحا او د پلار د اغي نیک عمله فاراد ربک فس اراده وکړه ربستا ان یبلغ اشدهما چې کله ورسیږي دي ځوانۍ خپلې ويستخرج كنزهما نزان لبرابر کی دا خزانه رحمتا من ربك دا استاد رب رحمو وما فعلته عن امري پدې کې یو کار ما د ځان نه کړی ذالک تاویلو دا مقاصدو ما لم تستطع دا هغه سوچ نوی ته علیه الصبر اے موسی علیہ السلام په هغه باندې صبر کوونکی اللہ پاک وی پیغمبر علیہ السلام حضرت حضر علیہ السلام و تا اوی چھ اغا درم چکم دیوال اغا ما سیدہ کا ہوتا ویچ پاگی بانی پیسے والا ما پی پیسے وانا غستے نو دا دا چاو تفسیر قرطبی کی امام قرطبی سے او تفسیر بغوی کی بغوی او کلبی دا او امام قشیری اغي دا خبره راغسته ده چې په دغه خار کې اوس لاول نه پکې یو نقطه پکې درې واړه به وایو خو یو نقطه پکې لومبنۍ دا ده چې که ستاسو خیالو نو چې کله الله پاک د دې خار ذکر کونو لومبنۍ یې په قریې سره وکړو وی کله چې اغي خوراک وغوښتو نو الله پاک د دې ځای هغه نوم چې واغستن الله پاک وی اذا آتیا اهل قريه استعما یعنی کلی لومبني هغه الله پاک د دې اظهار په کلی سره وکړو او هم دک یو ځای دی او الله پاک اوس وی هغه خار چې په کوم ځای کې دا یتیمین فی المدینه دی چې په کوم ځای کې دا ماشومانو هغه خار نو هلته کې ورته کلی وی دلته یې ورته خار وي د هغې وجه څه وه ځکه چې د هغې هغه خلک چې ونه هغه ډېر زیات بخیل او شومانو نو هغې دواړو له هغه مېلمستیا ورنه کړه په دې وجه ورته الله پاک هغه لفظ هم سپک استعمال کو او دلته کې الله پاک وی وکان ابوهما صالحا د هغې نیکو نیک کردار نو د هغه نیک عمل په وجه باندې الله پاک هغه خار له هم د عزت لفظ استعمال کو او الله پاک هغې ته ووی مدینه یعنی خاریه دې کې دا خبره ثابته شوه چې د ښکلي نوم اغستل اکثر د هغه خلکو د صفاتو په وجه باندې هغه ځای ته راځي بل په دې کې چې کوم دی نو یو ښکلی ټکي چې کوم دی نو دې ځای کې بل هم دی چې که تاسو ورته لږ غونته کې خیال وکړو نو دلته کې د لومبنۍ لفظ چې کوم استعمالوي حضر علیه السلام نو حضر علیه السلام وی يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت دا درې الفاظ راغلي دي او دې ځای کې راغلي دي فأردنا أن يبدلهما او دې ځای کې دا درېم لفظ راغی فأراد ربك أن يبلغا درې واړو ته جدا جدا خبرې رالې جدا جدا الفاظ رالو فأردت چې کوم دی نو دا صیغه دا د مخاطب دا هغه ځان ته چې کوم دی نو دا خبره کوي چې فأردت ان اغیبها ما اراده وکړه حضر علیہ السلام وی ما اراده وکړه چې دا غیب جنه کما ځکه چې دا کار خنو نو هغه ځان ته اشاره وکړه چې دا کار ما کړو دا زما زړه کې راغلی وه ځکه چې نقصاني کولو نو هلته کې هغه ځان ته چې کوم دی نو هغه خبره هغه مبزي کړه دلته وی فأردنا ان یبدلهما فأردنا تسنیه یې کړه موږ دواړو اراده وکړه ځکه چې دا کار چې کومو دا دیوال وال نو دا د نیکۍ یو عمل نو ځان سره پکې موسی علیه السلام را شامل کو چې دا موږ په دوه کسه د نیکۍ کار وکړو او دلته کې دا کار چې کوم دی په اراده ربک ان یبلغ اشدهما دا خاص الخاص د الله د رضا دپاره هغې ته چې کوم دی نو هغه فایده رسولو نو هغې الله طرف ته
دغه کړه ضمیر الله طرف ته کو چې دا د الله خوښه وه الله اراده وکړه. دا د حضر علیه الصلاة والسلام هغه انتهایي عاجزي او انکساري وه. نو تاسو ته مې خبره چې کوم دی نو د دغې درې واړو امامانو کوله چې هغوی وایي دا د ده په پشت کې نیکو د دغې دغو ماشومانو او هغه نیک کردار و. د ده پلار نه و، د هغه پلار نه و، بلکې دا په پشت کې و. د هغې هغه موږ چې ورته اور نیکه وایو هغه نیک کردار و. نو د هغه د نیک او د ښکلي عمل په وجه باندې الله پاک د هغه کړوسوله هغه خزانه چې کوم دی نو هغه محفوظه وساتله. نو د دې نه مقصد دا دی، د دې نه چې کوم دی نو زمونږ مفسرین د وسیلې هغه مسله راوباسي چې ډېر خلک یې خلاف دي. هغوی په دې کې د وسیلې څه دي چې د هغه نیک عمل په وسیله باندې الله پاک په دې باندې رحم وکړو، په هغه دواړه یتیمانانو باندې رحم وکړو او د هغه وسیلې د لاسه د هغې هغه دغه چې کوم دی خزانه محفوظه شوه. امام قاسم نانوتوي رحمه الله د دیوبند چې کوم باني دی هغه ته یو ورځ یو کس پاسېدو په یو مجلس کې، یا د جمعې مونځ یا بل ځای کې، خو ګڼ خلک ناست وو. نو هغه مسله کوله چېره ته چې یو نیک کرداره سړي په خوا کې یو بدعمله انسان خښ کړي نو د هغه نیک کرداره انسان په وجه باندې په هغه باندې الله رحمت کړي. نو یو سړی پاسېدی وي، هغه ورته وایي چې جي دا څنګه؟ نو یې ورته جواب ورنه کړو. هغه ورته وایي چې دا څنګه کیدی شي؟ د هغه ځان له قبر دی. موږ وایو دی په خپل قبر کې سملي، زه په خپل قبر کې سملمه. نو بیا پکې د هغه د قبر باندې چې کوم رحمت ورېږي د په قبر څنګه راغی؟ او ته غږونه یو څو ورځې پس قاسم نانوتوي رحمه الله را تېرېږي او دی د لوار په بټۍ کې ناست دی او هغه ته هغه بنې وهي. دا کس دا چې کوم سوال کړی دی، امام قاسم نانوتوي رحمه الله بټۍ ته دننه لړو، هغه زر پاسېده ځکه چې خوستا جي پټکې په سر و، هغې کېنو جي تاسو کېنې وغیره ښکله. او ورته وایي دا ته څه کوې؟ وایي جي دا ګرمي ده ډېره زیاته، وایي ځم چې په تاسو باندې هوا لګي. هغه ورته وایي ته خو بټۍ ګرمې اور دی لګي، دغه اور بلیږي په هغې کې هغه لرونه اوسپنې چې کوم دی نو سرېږي. دا خو ته ما ته نه وې. هغه ورته وایي جي ګرچې زه خو وایم هغې ته، خو دا هوا په تاسو باندې هم لګي ځکه چې دا ډېره زیات دا بنۍ چې کوم دی نو ښه کافي لویه ده. نو ټیک ده چې زه بټۍ ګرمومه، خو دا تاسو مې چې کوم ځای کېنولې په دې ځای باندې دا هوا لګي نو دا تاسو باندې هم لګي. هغه ورته وایي تا بدر زمانه څه تپوس کړی؟ هغه ورته وایي جي ما وایي چې څنګه رحمت په بدعمله باندې ورېږي؟ هغه ورته وایي لکه څنګه چې غیر ارادي طور باندې دا هوا په ما هم لګي. ته خو بټۍ ګرمې بنۍ هغې ته وښې، خو زه ورسره خوا کې ناست یم هوا په ما هم لګي. دک شانتی چې کله د نیک کرداره سړي په خوا کې هغه بد کرداره خښ کړي نو چې د الله پاک رحمت ورېږي نو د الله پاک رحمت عامي. نو هغه د هغه سره سره چې کوم دی نو په هغه باندې هم ورېږي، نو په هغه باندې پې هم راتی د هغه د نیک عمل په وسیله باندې. دلته کې چې کوم دی نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حضر علیه السلام ورته دا ووایي چې واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة، دغه دیوال چې ما نیغ کړه دا د یو دوو هلکانو چې یتیمانانو او په دغه ښار کې اوسېده. وکانه تحته کنز لهما، د دې د لاندې د هغوی پیسې وي، خزانه وه، پیسې وي. په دې کې تفسیري مدارک کې چې کوم دی امام نصفي صاحب لیکي چې د هغوی پکې مالي فایده وه علمي فایده وه. په دې کې د سرو یا د سپینو زرو تختې وي او په هغې باندې نصیحت لیکلی شوی. نو هغه نصیحت چې کوم دی نه هغه د هغې علمي فایده وه او هغه تختې چې کومې وې نه هغې مالي فایده وه. نو په دې وجه باندې ورته خزانه وویلې شوه. خزانه هغه څیز ته وایي چې ډېرې پکې یو څیز و. وکانه ابوهما صالحا، او د هغه پلار نیک سړی و. په دې وجه باندې هغې چې کوم دی نه هغوی وایي چې په پشت کې هغه د هغه نیکه نیک کرداره تېر شوی، یعنې چې یو سړی نیک کردار وي نو الله پاک د هغه د نیکۍ په وسیله باندې د هغه تر پشته پورې الله پاک رحم کوي او الله پاک هغوی له عزت ورکوي. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما ویستخرج کنزهما، الله پاک اراده وکړه چې کله دې ځوانۍ ته ورسېږي نو دې ته به د خپله خزانه ور واپس کړي، دا به دې ځان له راوباسي. او که دیوال راوغورځېدو نو هسې نه
چې بل څوک یې ترېنه ووسي. نو دا نیک عمل دا یو داسې عجیبه عمل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي المرء مع من احب، پای کې اشاره دې ته را چې تاسو د نیکانو په مجلس کې کښېنئ، تاسو د نیک کرداره خلکو په مجلس کې کښېنئ نو که د هغې نه فایده اوچته نه کړې نو نقصان به درته نه کېږي. د امام حسن بصري رحمه الله یو وړه غونته نقطه دې ځای کې لیکلې ده. هغه وایي یو سړی و چې هغه یو کلي ته راغلی و او په هغه کلي کې هغه ته چې کوم دی نو ناڅاپه د پیسو ضرورت شو، څه سودا یې وکړه چې په جیب باندې لاس ووهو نو په جیب کې یې پیسې نه وي، یعنې هغه جیب ته نه یا چاوالی وي یا ترې نه پرېوتې وي. نو په هغه کلي کې یو سړي باندې پارچا باندې خو د بنده مخ هم نه خیږي، خو یو کس داسې و چې هغه پې زړه وکړو ورته یې وي چې یاره مثلا ته مال یو 1000 روپۍ راشه. نو کله چې زه کلي ته واپس شم وي د کلي تر منځ لکه زمونږ چې دا خوړ دی د نرشک او د بارو تر منځ وي هغه لویو کښتۍ به پې چې کوم دی نو تله راتله پورې راپورې. نو چې زه کلي ته ورشم نو زه به په پلانکۍ ورځ باندې یا هفته یا میاشت پس دی ورسره د نیټه کېښوده چې زه به تاله خپلې 1000 روپۍ واپس درکړم. نو هغه ورته وایي چې ټیک ده در به کم دله، خو د دې دپاره چې کوم دی نو اسلامي طریقه داره د ګواهانو ضرورت دي. دې وخت کې خو څوک شته هم نه، زه څوک ګواه کړم؟ هغه ورته وایي چې الله ګواه دی، الله نه لوی ګواه بل شته، الله پې ګواه کوو چې دا پیسې به دله زه واپس درکړم. بس هغه وله 1000 روپۍ ورکړې، بس ټیک ده، د دې نه پسه بله خبره نه کېږي. وایي چې کله هغه ورځ راله هغه نیټه راله دا سړی چې کوم دی نو په تلواره باندې راووتو چېرې هلته به یو کښتۍ وه چې به خطا شو نو بس وي بیا بله به نه راتله، بس یو کښتۍ ته به خلک راغونډېدو. لکه پخوا به چې کوم دی نو اکثر د دې کلو نه یو بس ته چې هغه بس به د لاندې نه کړو نو بس بیا به ناست وي، بس بیا به واپس راتلې یا به د پیاده ټپال کو. نو هغه چې لړ کښتۍ ته وتې وه ډېر سخت خفه شو. دا چې کوم کس دا امانت وړو او آی غاړې ته هغه بل کس چې چا امانت و هغه به ته ناست و چې نن به دا کښتۍ چې کومه راځي د دې کښتۍ کې به هغه سړی راځي او ماله به خپلې پیسې راکوي. وی دې ناست و بس اریان دریان و چې یاره اوس څه وکړم. بس وی اخره کې داسې چل وکړو چې یو دغې راواغه لرګي یو ټوکړی راواغسته وي هغې ډډه کړه او په هغه ډډه دا کې چې کوم دی ټوکړه کې په هغې کې وي هغه پیسې کېښودې، هغه مثلا هغه 1000 روپۍ کېښودې او وی چې خدای پاکه ما ته ګواه کړی او ته په هر څه قادر یې، دا ته هغه له ورسې. بس وی هغې هغه خوړ ته راوغورځوله او هغه سړی ناست و نو چې کښتۍ نه خلک راغونډ شو راکوز شو دی پکې نه و. ډېر سخت خفه شو چې یاره خو زه نور نه ایجنم پیژنم نه، خو بس صرف یو الله په منځ کې ګواه کړی دی. نو سړی خو راته ښه سړی ښکارېده خو رانغی. نو بس وی چې روانېده نو وی چې ودرېږه چې نور خو مې په لاس رانغلی ځان سره به لږ خشاک واله منو. وی ناڅاپه یې هغه لرګي هغه ټوکړه ولیده په اوبو کې چې هغه د چپو واله نو وی غاړې ته راله بس ده راواغسته وي پوږې کړه کور ته یې ووړه. خو چې کله یې کور هغه ماتوله نو چې ماته یې کړه د هغې په منځ کې چې کوم دی نو هغه 1000 روپۍ پرتې وي او هغې سره وړوکي چیټ و چې چونکې ما تا سره الله ګواه کړو او کښتۍ زما نه تللې ده نو دا پلانکي کسې مزه و چې ما تا سره واده کړی و دا زما پیسې دي نو که تا ته میلاو شوي دا قبولېږه. نو بله ورځ چې کوم دی هغه سړي واغستې، بله ورځ دی وختي راغی یوې کښتۍ ته وختو چې یاره خو ما اوبو ته غورځولي دي، خدای خبر چې اوبو به کوم خوا وړي چې هغه له زه خپل دغه ورسومه پیسې ورسومه. نو دا کس دوباره راغی. امام حسن بصري رحمه الله وی هغه له راغی او هغه له 1000 روپۍ ورکړې چې دا ته خپل امانت واله. هغه ورته چې د څه شي امانت؟ وی ورته وایي چې دا ما ستا نه هغسې پرون زما نه کښتۍ راغلی وي چې خو تا رالېږلي دي ما ته میلاو شوي. وی هغه ورته چې دا څنګه؟ وی ورته وایي چې دغه شانتې زه ناست وم ما وایي چې یاره راشه نور څه خو په لاس رانلو خو ځان سره به خشاک خو اوسې که نه بس په اوبو کې چې کوم دی نو دا دړه را روانه وه بس ما راونیسله او چې کور مې ماته کړه په هغې کې دا پیسې دي او سره دا شیټ دی. نو هغه ډېر زیات شکر د الله ادا کړو چې یاره یو انسان نیت خالصي عملي نیږي نو هغه صرف الله ګواه کړی او الله پاک هغه بې وعدې نه کړو او هغه امانت یې راورسېد. نو امام حسن بصري رحمه الله وی چې په دنیا کې که د ټولو نه لوی متاع دی نو هغه نیک عمل دی چې د یو سړي عمل نیکي او د نیک عمل دپاره د څه ضرورت دی؟ د شپو روڼولو ضرورت نشته. صرف چې الله پاک کوم څیزونه په ده باندې فرض کړي دي او دی په هغه فرضو کې کوشش وکړي
دکې ته نیک عمل وي. نفل یې وکړو خو بونس شو، کني که نفل یې ونه کړو چې صرف مثلا د خپل فرض مونځ کوي، دی روژه نیسي، دی حج کوي، دی زکات ورکوي، بس دا غټ غټ کارونه کوي، دکه چې کوم دی نو دکه نیک عمل دی، دا د ده لپاره کافي شافي دی. الله پاک وایي رحمتا من ربک، هغې طرف ته هغه عاجزي ښیي د خضر علیه السلام، چې خضر علیه السلام وی رحمتا من ربک. اے موسی علیه السلام وګورئ په دې کې زما کمال نشته، دا د الله رحم و، دا چې ما کوم دا کارونه وکړو او تا باندې عجیبه ولګېده او فایده ورسېده، رحمتا من ربک، دا د الله رحم و. وما فعلته عن امري، ما د ځان نه پکې ګورې څه نه دي کړي. د څه دپاره یې دا ووایي چې موسی علیهم السلام ته خو پیغمبر یې، خو هسې نه چې دا خبرې ته زما په هکله باندې وکړي چا ته چې خضر علیه السلام خو دا چلو کو، ګوره خضر علیه السلام خو دا چلو کو، دا چلو کو، او دومره لوی عالم دی او دا دی هغه دی، دا زما علم نه دی. ګورې وما فعلته عن امري، دا ما د خپله ځانه نه دي کړي، بلکې دا مال د الله پاک د طرف نه حکم ملو شوی دی او دا علم مال الله را کړی دی، موږ ته د عجزۍ طریقه او چلو خو. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. او اے موسی علیهم السلام دا تاویلاتو، دا معنی وي، دا مقصدونو د هغه خبرو چې ستانه پې صبر ونه شو. نو الله پاک صرف او صرف تا ته دا ښودنه په دې کې کوله چې ته دا مه وایه چې که په دنیا کې عالم یمه، که په دنیا کې لوی سړی یم او که په دنیا کې عزتدار یم نو هم زه یم. نه، الله پاک ګر چې دا ټولې رتبې به یې تاله درکړي، خو الله پاک په دې باندې خفه کېږي. ته به همیشه دپاره عاجزي کې د پیغمبر علیهم السلام شان الله پاک ځکه اوچت کړی چې هر یو پیغمبر نه به چې الله تپوس کوو نو هغه به هغه خپل لقب وي. ابراهیم علیه السلام وی خلیل الله، عیسی علیه السلام وی روح الله، او موسی علیهم السلام وی کلیم الله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انا الیتیم، یتیم یم. د الله پاک د هغې درجې د هغه ټولو د پاسه اوچتې کړې. نو که چېرې یو انسان عاجزي کوي، الله پاک ولې د عاجزۍ بدله په دنیا کې ورکوي هم په آخرت کې ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. واما الجدار، ارچ دیوالو پکان لغلامین یتیمین فی المدینه، هغه د یو دوو الکانو چې یتیمانانو په دغه ښار کې اوسېده. وکانه تخته، و د دې دیوال د لاندې کنز لهما، د هغې دپاره خزانه، ذریعه د معاش. وکانه ابوهما صالحا، او پلار د هغې نیک کرداره. فاراد ربک، پس اراده وکړه رب ستا ان یبلغ اشدهما، چې کله ورسیږي دا دواړه ځوانۍ ته. ویستخرج کنزهما، ځان له بره وباسي خپل ذریعې د معاش. رحمتا من ربک، دا ستا د رب رحم دی. وما فعلته عن امری، یو کار ما په خپله اراده نه دی کړی. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. اے موسی علیه السلام دا مقاصدو د هغه خبرو چې ستا نه پې صبر ونه شو.